من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول. د دې آیات کریمه په نزول کې دوه قولین دي. اول قول دا دی کله چې کافرانو شکست خوړلو په وحد کې حمراء الاسود ویل کېږي هلته راغون شو. ابو سفیان ویل چې صحابه کرام هسم زخمیان دي راځي چې یو حمله په بل وړو. په دغه ټیم کې نعیم بن مسعود الاشجعي چې قران کریم تعبیر په شیطان سره کوي هغه راغی او یل تراغون شوی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل چې څوک تیار دي؟ 400 صحابه کرام تیار شو. نو جواب ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مونږ تیارو چې لاړو کافرانو تختیدل ټوله. دویم قول دا دی ابو سفیان غونډې ته وختلو اعلان یې وکړلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته دی. صحابه کرام خاموش شو. بیا اعلان وکړو چې صدیق صاحب چیرته دی؟ خاموش شو. چې اعلان یې وکړو عمر صاحب چیرته دی؟ عمر صاحب ورته ویل الله دې تا خپل مراد ته ونه رسیدا ټول ژوند دي. په دغه ټیم کې ابو سفیان ویل چې اعلی هبل اوچت دی زمونږ د بت هبل بت هغه چې دی عبادت کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل چې جواب ورکړي الله اعلی واجل. ټول صحابه جواب ورکو. ابو سفیان جواب ورکو لنا عزا ولا عزا لكما مون عزا بت لرو تاسو نه لرئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل جواب ورکړي لنا مولا ولا مولا لكما مون مولا لرو تاسو مولا نشتا. صحابه جواب ورکو. په دغه ټیم کې ابو سفیان ویل چې مونږ به را روان کال په بدر کې ګورو هلته به جنګېږو. نو هغه را روان کال چې راغی دې ته بدر صغرا ویلی کېږي، بدر کبرا مخکې تیر شوی و. نو را روان کال چې راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې څوک تیار دی جهاد ته. 400 صحابه کرامو جواب ورکو چې مونږ تیارو. چې لاړل هغه هلته به یو میله هم لګېده چې وایي قتل کافران نه دي راغلي. نو په هغه میله کې تجارت هم وکړو، ډیر مال یې وګټلو. نو الذین دا مؤمنان هغه کسان دي استجابوا من اجابوا چې جواب ورکړی دی یا اطاعت کړی دی لله خاص الله لرا والرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر صغرا کې من بعد ما رستداغنا اصابهم چې رسیدلی دی لره القرح زحمنا للذین د پاره د کسانو احسنوا ما نوافو چې وفای کړی دا منهم د دینه واتقوا ځان ساتلی د کفر او شرکنا اجر اجر دی عظیم لیا. الذين خبر د مبتدا مقدر ده هم الذين د مؤمنان کسان دي قال چویل لهم دلرا الناس خلق مراد نعیم بن مسعود الاشجعي ده ان الناس یقینا دا خلق یعنی کافران قد پتا کی سره جمع شوی دي. ابو سفیان او ملګری ده دي په حمراء الاسود کې لکم تاسو لرا فخشهم پس تاسو ویریږئ دا غینا یا ویروئ تاسو هغې لرا یعنی ورپسې لاړ شئ. فزادهم پس زیاد کا دی پیغام د نعیم بن مسعود الاشجعي فزادهم پس زیاد کا دی پیغام د نعیم بن مسعود الاشجعي هم دی صحابه کرام لرا ایمانا د جهت د ایمان نه یعنی قویت ایمان هم چې مضبوط شو ایمان د ابن عباس وی جرأتا زیاد کدی لره جرأت لره بالخروج الیهم وتل دی پسې وقالوا ولدی 400 صحابه کرام حسبنا اے کافینا کافی دے مونږ لره الله الله پاک ونعم الوکیل غره کارساز چې دغه الله دی. فانقلبوا اي فانصرفوا پس واپس راو ګرځید. فانقلبوا اي فانصرفوا پس واپس راو ګرځید المدینه منوره ته بنعمت پس ثواب سره یا بعافیت بعافیت سره چې ملاقات نشو د دشمن سره وفضل او په فضل سره یعنی ذاتی ګټه تجارت هم پکې وکړو. لم يمسسهم من لم يصبهم چون رسیدو دیل رسوان بدل رای اذن تکلیف قتل وغیرہ زخم واتبعوا تابداری وکړه دی رضوان الله رضامند د الله تبارک وتعالى په حمراء الاسود کې والله تبارک وتعالى ذو فضل خوند فضل دی عظیم لیا. انما یقینا خبر دادا ذالکم دغه سړی چې الشیطان و شیطان یخوف و یخوفکم چې یری تاسو یعنی شیطان دې ځکه شیطان هم وسوسه اچي دې هم وسوسه اچي یخوف و یخوفکم یری تاسو لره اولیاء هو به اولیاءه په دوستانو خپل سره
رب کریم فرمای فلا تخافوهم پس مې یریږئ د دینا په خروج د جهاد کې وخافونی او یریږئ د مانه په نتلو د جهاد کې ان کنتم مؤمنین کچرې تاسو مؤمنان ولا يحزنك خفد نکړي تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الذين وكسان يسارعون چې جلتیانی کوي فی الكفر په کفر کې انهم یقینا دا کافران چې لن يضر الله هرگز ضرر نشي رسول الله تبارک وتعالى لرا شيئا دسشي يريد الله اراده لري الله تبارک وتعالى الا يجعل لهم دا چون ګرځي دي لرا حظا من نصيبا برخه فی الاخره په اخرت کې ولهم اشتري دي لرا عذاب عظیم لیا ان الذين يقيننا كسان اشتروا منا اختاروا چې غوړه کړي دي یا استبدلوا چې بدل کړي الكفر کفر لرا بالایمان په ایمان سره چې دا منافقان دي لن يضر الله هرگز به ضرر ونرسي الله تبارك وتعالى لرا شيئا دسشي وانما يضرون انفسهم يقينا دي چې دي ضرر رسي نفسون خپل لرا ولهم دي دبر عذاب اليم دردناک ولا يحسبن الذين قمان دي نکیا کسان کفرو چې کفر کړي دي انما نملي يقينا خبر دا نملي من نمهلو چې مهلت ورکوم لهم دي لرا قمان دي نکي چې خير لانفسهم چې غره دي دا مهلت دي لرا نفسونو د دې لپاره انما یقینا خبر دا نمهلو مهلت ورکوم دی لرا لهم دی لرا ولی د دې لیزدادو د لپاره چې زیات شي اسمن ګناهونه د دې لپاره چې زیات شي ګناهونه د دې ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسو کو چې ای الناس خیر کوم یو خلق غوړه دي قال اول پیغمبر علیه السلام من طال عمره د چا عمر چې وګد وي وحسن عمله خسته عملی وي دغه انسان غوره انسان دی قیل بیا ورته ویل شو فای الناس شر کوم یو بدترین انسان دی قال من طال عمره پیغمبر علیہ السلام ورته ویل چې عمر اوږد وي وساء عمله او بد عمل د دوینو دغه انسان بدترین انسان دی په دنیا کې نو زکه وای دې ته مهلت ورکول یزداد دې د پاره چې زیات شي اسمن د جهاد د ګنانا ولهم اشتد دې د پاره د منافقانو د پاره عذاب مهین منزو اهانت نسبکون کې عذاب اوس علت بیانې منافق او مؤمن یوسف کې نه پریدو بیلوتنا ما کان الله ندی الله تبارک وتعالى ليذر المؤمنين يترك المؤمنين چې پریدي مؤمنان لرا علامه په حالت باندې انتم چې تاسو علیه باغ باندې یعنی په اختلاط باندې ګډوډ حتی تر وخت پورې یمیز الخبيث چې بیل کی خبيث لرا منافق لرا من الطيب اي المؤمن د مؤمننا په اطلاع علی الغیب باندې چې اطلاع ورکړي پیغمبر علی السلام ته چې دا منافق دی او دا مؤمن دی وما كان الله ندی الله تبارک وتعالى ليطلعكم چې اطلاع درکړي تاسو ته علی الغیب په غیب باندې یعنی څوک پکې مؤمن او څوک منافق دی ټولو ته نه ویا دا خبرې ټولو ته نه کوي ولكن الله لیکن الله تبارک وتعالى یجتبی معنا یصطفی غورکی من رسله د رسولانو خپل یعنی اطلاع غیبه په اطلاع د غیب باندې یعنی اطلاع الغیب بیا ورکه رسول ته من یشاء چاله چې را دوشي فامنوا پس ایمان راوړی تاسو بالله په الله باندې او رسوله او پر رسولانو باندې و ان تؤمنوا کچره تاسو ایمان راوړو یعنی دائم پاتې شي په ایمان باندې وتتقوا ځان او ساتلو د کفر او د شرک نه فلکم پستاسو د پاره اجر دی عظیم لیا ولا يحسبن الذين قمان دينك هغه کسان يبخلون چې دی بخل کوي بما پاغه مال باندې آتاهم الله اعطاهم چې ورکړي دی الله والله پاک من فضله د احسان خپلنا من ماله د مال خپلنا مال تفضل ویلې شو چې ډیره مالداری چې ورسره دینداری وینو ذالک فضل الله دا فضل د الله دی ګمان دي نه کوي دا انسان هو خیر لهم چې دا بخل دی لپاره غوړه دی بل هو شر لهم بلکې شر دی د لپاره دا بخل سيطوقون زاد چې توقونه بواچولې شي دي ته ما پاغه مال باندې بخلو چې بخل کړي دي به پاغه مال کې یوم القیامت په ورځ د قیامت کې احادیثو کې راځي د مار په شکل کې به توق واچولې شي دي په غاړه کې مجاهد شه وایي چې د اور په شکل باندې حدیث مبارک کی راځي هغه مالدار انسان چې سخی نوي د چې کله مرشي نو دا بچو ته مال پیدا پاتې شي نو دا بچی تنه سخاو کی
او زکات دې نه ورکي قیامت په ورځ به وګوري چې دا بچي به جنت ته روان کړی شوي وي نو دی به ډېر افسوس وکړي اوهو افسوس زما په مال باندې زما بچي جنت ته لاړل زه جهنم طرف ته روان یما نو رب کریم فرمایي سیطوقون زر دی چې توقونه به واچولی شي ما په هغه مال باندې بخیلو چې دی بخل کړی دی به په دې مال کې یوم القیامت په ورځ د قیامت نو رب کریم وایي سخا وکړه انسانه دا مال طول پاتې کیدونکې دی الله لرا ولله خاص الله لرا میراث السماوات میراث د اسمانونو دی والارض د ځمکې والله تبارک وتعالى بما پغس تعملون چې کوي تاسو خبير خبردار دی بخل کوي که سخا کوي خبردار ذات دی لقد قد چې په ماضي باندې داخل شي نو ماضي قریب شي لقد سمع الله خامخا پتا کې سره واورید الله تبارک وتعالى قول الذين خبر دا کسانو قالو چې ویلو دا فخاص فنحاس ابن عزورا دا قول کړو په یو غزا کې دا منافق دا قول کړو ان الله فقير الله فقير دی ومونږه مالدار یو ولی وی الله وی چې منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا مونږ نه غواړي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر پیش شو چې دا منافق داسې وایي نو هغه منافق ته ویل چې رښتیا ته دا خبره کړې ده نو هغه انکار وکړو قسمونه یې وکړل آیت نازل شو لقد سمع الله خامخا پتا کې سره واورید الله تبارک وتعالى قول الذين خبر دا کسانو قالو چې ویلو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى فقير فقير دی ونحن مونږ یو اغنیا مالدار یو رب کریم وعید بیان سنكتب زرد چې وبلیکو من سنحفظ زرد چې وبلیکو ما قالو یعنی قولهم خبر ده دي دا کوم خبره چې د کړي ده ان الله فقير ونحن اغنياء بدل به ورکو قیامت په ورځ وقتلهم الانبیاء قتل د انبیاء دلته اشاره دي ته یوازې دا جرم نه دی چې قولی جرم یې کړی دی چې ان الله فقير ونحن اغنياء د سره عملی جرمونه هم کړي وقتلهم الانبیاء قتل د دې انبیاء لره یعنی ونحفظ دا به هم وساتو یعنی بغیر حق بلا جرم بغیر د جرم نه به انبیاء کرام وجلا یحیی علیه السلام وغیره ونقول وبوي من دي لرا يعني يقال لهم في جهنم وبوي شديده بجهنم كي ذوقوا سكي تاسو عذاب الحريق عذاب سوزون كي عذاب النار الحريق عذاب دور سوزون كنا ذلك دا عذاب بما په سبب د قدمت چکړی دی ایدیکم لا سنستاسو یعنی قتل د انبیاء وغيره وان الله یقینا الله تبارک وتعالى ليس ند بظلام للعبيد اي على العبيد ظلم كون کې للعبيد من على العبيد په بندگانو باندې فيعذب بغیر ذنب چې عذاب ورکی بغیر د ګنا نه داسې ظلم نه کوي الله الذين لقد سمع الله قول الذين خمخ پتاکی سره ورید الله تبارک وتعالى خبر دا کسانو ملکان راغله د يهودنا سر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تویا مخکې انبیاء ته دا معجزه و چې غنیمت به نو هغه اور به وسوځلو او قربانی به ور وسوځول او تا ته دا نشته مونږ ته باندې ایمان نه راوړو نو آیت نازل شو الذين هغه کسان لقد سمع الله خامخا پتا کې سره ورید الله تبارک وتعالى قول الذين خبر دا کسانو قالو چې ویل دي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى عهد معنا امر کړی دی موږ په تورات کې او تورات کې دي تخم دا خپته و چې اخیری پیغمبر له دا معجزات نوې دروغ ویل ان الله یقینا الله تبارک وتعالى عهد معنا امر کړی دی موږ په تورات په تورات کې لینا موږ الله نو من دا چې ایمان بنه وروړو موږ له رسول معنا لاجل قول رسول د وجد قول د یو رسولنا حتى ترى وقت پوری یاتینا چې راتلو کړی دا رسول مونږ لره به قربان په یو قربانه سره تاکلوه چې اخري هغه قربانه لره النار اور جواب قلت ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد پتا کی سره جاءکم راغلی تاسو رسول ډیر پیغمبران من قبل وړاندې زمانہ بالبينات بالمعجزات الواضحات په معجزات او واضحات باندې وبالذي او معجزات باندې قلتم چې وای تاسو یعنی یاتینا بقربان پدې باندې هم راغلیو تو ورته وای پیغمبر علی السلام فلم قتلتموهم پس ولي قتل ولتاسو هغه انبیاء کرام الله زکریا علی السلام یحیی علی السلام وغیرہ ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینه
نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دې ته ویل تاسو ولې هغه پیغمبران قتلول نو دا هغه انکار وکړو نو رب کریم فرمای فین کذبوکا پس کچره دی تکذیب کوي ستاینه نسبت د دروغ کوي تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تحزن پس تخفکیګما تسلی د رسول پاک تا فقط پتا کی سره کذب تکذیب کړي شو رسول د رسولانو من قبل کا دوړان استانا جاو چې راغلی هغه رسولان بالبينات په واضح دلایل سره او الزبر او په زبر باندې یعنی په خبرو د کتابونو اولنې باندې او زبر معنا په خبر د کتابونو اولنې باندې یا زبر نه مراد بعض علما وایي نصيحتونه او احکام لکه صحیفه د ابراهیم علی السلام چې هغه کې نصيحتونه یا زبر جمع د زبور د هغه کتاب چې ډک د مسئلونه وي او زبر د زبر باندې هم رات لکړو او کتاب یو کتاب المنیر پروخانه باندې